نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. عزتمندو دا یو څو احادیث ستاسو وړاندې ذکر کوم چې دې کې لومبني حدیث کې الله جل شانه عما نوالوه د جنتیانو قسمونه ذکر کړي او د دوزخیانو او د هغې په مناسبت سره یو څو احادیث نور او د قیامت د علامو متعلق مختصر ذکر. حدیث شریف تی وعن عیاض بن حمار قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اهل الجنة ثلاثة. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې اهل جنت درې قسم دي: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. یو هغه حاکم نو گویا چې د قوم ابتدا او مطلب دا د قوت او بقا او حفاظت دا په سیاست سره او اهلی سیاست بادشاہ سره دی چې بادشاہ نیک عملی د نورو ملکونو بادشاهان هغه سلطنت او بادشاهی ته د نیکۍ نسبت کوي. او که بادشاہ خوشیاری نو خلق او نور حکومتونه دغه سلطنت ته مملکت ته د خوشیارتیا نسبت کوي چې بادشاہ یو خيار دی، خو خيار خلق دی هغوی نه یو خيار سړی چې دا په ټولو کې زیات نیک دی او زیات خوشیار دی او د ټولو په اعتماد دی نو دی بادشاہ شوی دی. اکو بادشاہ بے وقوفی او بدعملی او شیطانی او ناپوها بے وقوفی نو هغه ټول ملک او قوم ته بیا په سپک نظر باندې کتلی شي. نو یو بادشاہ مقسطن چې هغه انصاف والی. نو د انصاف لوی مفهوم تاسو وړاندې په ترجمه کې تفسیر کې ما ذکر کړو. خپل ځان سره انصاف، نفس سره، او بیا وروسته چې کوم دی نو خواوشه چې تاسو سره د چا تعلقي اهل و عیال اولاد ګاونډیان وغیره د بادشاه دپاره رعایا شو او سره خوا کې نور حکومتونه شو. نو داسې بادشاه چې هغه انصاف والی دا ضروري ده چې بادشاه د عالم وي. قرآن پاک کې خدای پاک د خلیفه خبره چې کړي چې زه یو خلیفه پیدا کوم دنیا کې، نو روح د دغه آیت نه وروسته وجه فضیلت ته دغه حاکم او دغه خلیفه علم ذکر کړی دی چې دا عالم دی چې انصاف پیژني او ظلم. نو چې ظلم بیا ځان ساتي، ظلم نه او څه کوي، انصاف کوي که نه. نو هغه حاکم چې انصاف والی گویا چې عالم وي او نیک عملی. د بادشاہ نیک عمل څه دی؟ انصاف دی. څه دی؟ انصاف. او دی په اعلی درجه سره انصاف کولی شي. زما او ستا انصاف د خپل ځان سره دی، د ښځه بچو مور او پلار یا خوا کې ګاونډي او د هغه د زندګۍ سره او اختیارات د هر څه سره تعلق لري. نو هغه په ډېر اعلی سطح باندې څه کولی شي؟ انصاف کولی شي. او داغه د انصاف په ډیر زیات ښه اثرات او برکات او داغه به زیات سي
سیوا سوابي ها. ذو سلطان داسې بادشاہ چې هغه داسې کس چې هغه بادشاہي والی غلبي والی حاکم وي او انصاف کی ها انصاف والی. متصدق صدقه کون کی ها څه کوي داسې حاکم چې انصاف والی او صدقې والی ها. او زمونږ د بادشاہیان خو بس شیزونه راغونډي او پته نشي دی کومې خزانه ته وړي ها. مطلب دا چې خپل رعایا خیال ساتي ها. او موفق او داسې مقبول انسان وي چې خدای پاک غله مطلب دا دی د خیر سب توفیق ورکړي او د نیکو یو قسم دروازې او په قوم کې د نیکو د سیوا کولو پوه شوې که نه او د هغې د اسبابو پیدا کولو څه کوي کوشش کوي او خدای پاک ولې دې توفیق ورکړي ها. نو دا حاکم چې دی نو دا څه دی جنتی دی ها. اهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربا ومسلم. او بل دویم نمبر هغه انسان جنتی دی چې هغه رحیم رحم کون کی رقیق القلب نرم زړه والی ها. صحیح دا بیا یو بادشاہ هم داسې کیدی شي او یو عام انسان هم داسې کیدی شي. خو بادشاہ سره د دغه خپلو صفتونو پکې یو صفت دام سیوا شه نو د هغه مرتبه ډېرې اوچته شوه بیا پوه شو بیا. نو چې څوک دا غواړي چې زه د اعلی مرتبه حاصله کړم اوچته مرتبه حاصله کړم نو دی به خامخا دا کوشش کوي چې اهلیت ورپکې او عالمي او پوهی. نو چې دی چې کوم دی که خلک کوشش نه کوي چې دی کوشش وکړي چې دغه غټې خدای ته حاکمیت ته څه کړي ځان ورسوي ها. او دا د شرم او مطلب دا د عیب خبره نه ده ولې هر انسان څه غواړي ترقي غواړي چې زه نور په بره بره لاړې ها. او په عام ښکته مرتبه کې دی هغه اعلی مرتبه نشي حاصلولی چې د سره پکې څوک شامل دي او مدد کوي نو هغوی بیا په دې فضیلت کې څه دي داخل دي برې ها. نو انشاءالله چې داسې حاکم او دغه شانتې رده رامرګي ټول به جنتیانې بیا ښه انشاءالله. نو بل هغه کس چې د هغه رحیم رحم کوونکي او نرم زړه والی. نو دلته بیا رحیم او رحم کوونکي مونږ هم دغه مطلب اخلو چې اړی څه دی نرم دی. خو فرق پکې علما کرامو داسې کړی چې رحیمون دا صفت فعلی دی څه دی صفت فعلی او رقیق القلب دا صفت قلبی دی. صفت فعلی دا چې د مهربانۍ او د رحم او د نرمۍ هغه آثار بار ښکاره کیږي ها. یعنې دی په خلکو مهرباني کوي او په خلکو باندې رحم کوي. نو د هغه عمل نه پته لګي د چاته نصیحت کوي د چا سره مدد کوي چا سره په یو طریقه چا سره بله طریقه چا بله طریقه نو د هغې نه پته لګي ښکاره چې دا کس څه دی نرم دی ها او څه دی رحم کوونکی دی مهرباني کوونکی دی. او رقیق القلب دا د زړه فعل دی ها چې دی په اړه کې نرم دی د انسان. او دام کیدی شي چې په ظاهر کې موږ ته یو سړی رحم کوونکی ښکاري و دننه یې زړه څه نه هغه نرم نه هغه څه نور څه مطالبې لکه نن سبا NGOs او غلط خلک چې هغه ستا د اولاد د تباه کولو څه کوي کوشش کوي په پټه طریقې سره. لکه یو ښځې یو ماشوم په اوږه اخیستی او بلې د ګوتې نه نیولی و. ستاسو خیال دی نو دا کم چې د ګوتې نه نیولی و دا یې خپل زوی و دا یې څه و او چې دا کم یې په اوږه اچولی و نو دا یې د بنې زوی و. نو چې نورو ښځو یا سړو ولیده نو لکه ډېر د هغې تعریف وکړو چې ته خو ډېره ښه ښځه یې د بنې زوی دی په اوږه کېنولی او خپل دی د ګوتې نه نیولې او راکاږي. نو هغې ورته وي چې دا زر د سره ښه نه کومه دې تباه کومه بربادوم یې ها دا خپل مې د ګوتې نه نیولې نو کله را پرېوځي او کله څه او کله څه دی به بیا عادت شي ښه تیز به ځغلي. دا چې کوم په اوږه دی ناست به عادت شي بس ټول عمر به شلي او دغه شانتې به ناست بیا ښه. نو په ظاهر کې څه ښکارېده رحم
او په حقیقت کې اړه کې نرمي نه وه، نو ځکه کیدی شي دا دوه صفتې چې رحیم رقیق القلب ها، او داسې رحم چړه کې پکې هغه نرمي نه وي او نیک مقصد او نیت بیا ثواب نشته، بلکې خدای پاک ته پته ده چې دا ته څه کوي. نو هغه کس جنتی دی چې مهربان وي او نرم زړه والی، د هر رشتہ دار سره او هر مسلمان سره سي دی نرمي ها او مهرباني کی کوي. او مخکې رشتہ دار ذکر کړو دی بدن مخکې تفوس کیږي کنه، او بیا د عام مسلمان بدن بیا څه کیږي وروسته تفوس کیږي. او چې چاته رسی دی سره باندې کی کوي، چاته چې نه رسی نه پړه کې با د غیف بارا کې به اسی پړه کې نیک خیالات او مطلب دادی میں اگر نرمی وغیرہ او خ سوچ فکر بلری ها. وعفیف متعفف ذو عیال، بل دریم نمبر هغه کس دی چې هغه پاک دامن وي ها. متعفف د سوال نه ځان ساتي، سوال نه کوي. اوس دا عام ضرورتونه شو، مطلب دا په خوا به کوداله او دا سیړی وغیرہ پکارې دا یا په خرو خلکو د غوړل کنه پټوتا، یا اوس چې ته گاډی ماډی پکار شي یا سنرستن وغیرہ دا شیزونه، یا څوک میلمه راځي یا د ګاونډي نه به دا لږ ښکلې دغه راواخلو که نه خاټ پاټې ماټ پاټې چې لږ عزت هم پې جوړ شي. یا پخوا کپړې به نه وې نو خلک به د بل نه کپړې م اغوستې سپلی او څادرې پوه شوې، او د واده دپاره به یې د بل چا نه کمیس راوړو په کې به یې څه وکړو. نو د هغوی غم خاده ودونه په دغه طریقه کېده او زمونږ نه کېږي ها. وعفیف متعفف ذو عیال، د سوال نه ځان ساتي. چا به وی چې یاره د ده به څوک نه وي ځکه به سوال نه کوي، نو بیا خو دومره غټ کمال نه شو که نه، ښه بچي به وي ښځه اهلو عیال او ښه ضرورتمند به یې بیا هم به هم څه نه کوي، سوال به نه کوي ها. نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی بل صحابي راغی او ټولو پر یاد وکړه ښه چې څه یو وږي یو بیا بل صحابي کره تلي دي، ترمذي شریف کې دا واقعه شته که نه، لاندې بیا لیکلي او هغوی له بیا خوراک مراک تیار کړی، لاندې لیکلي چې د خپل دوست که نه ګاونډي وغیره نه هغه هم ستا نه څه شی غواړي ورکوي او ته موله ورکوي، دا په سوال کې نه راځي پوهېږئ. نو وعفیف متعفف چې ځان د سوال نه ساتي، پاک دامني او اهل عیال والی ښځه بچو والی ها. و اهل النار خمسة، او دوزخیان وی دا 15 قسمه خلق دي. نو بیا علماء کرام ولیکي ځینې معلومیږي چې دوزخیان وسي د بر جنتیانو په نسبت ډېري ها. او دا مخکې چې کم 3 صفتونه ذکر شو یا 3 کسان، بیا په هر یو کې خپل خپل صفت ذکر کو پوه شوې که نه. نو په حاکم کې خدا صفات ټول راتلی شي ها، د هغه مرتبه بیا نوره هم اوچته شوه او دا تجربه هم ده او کتابونو کې دي شي لیکلي، خو زما خپل خیال دا دی چې یو نیک انسان هغه ته څومره او الله ولی او عالم د ته څونه مرتبه میلاویږي د وزارتونو د حکومتونو حتی چې حاکم شو دومره د طاقت روحاني څه کېږي سیوا کېږي. خو به تاسو د نوشیروان باچا او د نور حدیث او دغه ورپسې راواخلې چې باچا نیت بچ کی که نه بد کی، نو په قوم کې بیا څه پیدا کېږي خرابي پیدا کېږي، او چې نیت یې نیکي نو سوکالي پکې پیدا کېږي، مختلف واقعات ښه. نو عقل هم دا وایي چې یاره نیک انسان حاکم شي ها، او که د هغې دپاره څه طریقه داسې وي چې د په خپله نشي کوي د مدد غواړي، نو خلک باندې لازم دی چې دیو سره څه وکړي مدد وکړي ها. او کنی بیا غلط خلک به دغه ټول اختیارات په لاس کې واخلي او بیا باسې لاس مروړي. نو اهل النار خمسة، نو یو سړی به هم داسې نه چې هغه جنتي شارحین لیکلي او په دې صفتونو کې پکې یو صفت نه وي لکه ها. او دوزخیان وي دا 15 قسمه دي. الضعیف الذي لا زبر له، الضعیف هغه کمزوري انسان. لکه اوس به تاسو وایئ چې استاد خو پکې په ړومبي کې راغی دوزخي شو، ښه دا کمزوري دی نه، په دین کې کمزوري څه کې په دین کې کمزوري ها. الذي لا زبر له، چا یې معنی کړې لا عقل له چې عقل پکې نه، یعنی بس چې څو له مخې له راځي هغې ته بس نه ګوري چې دا حلال دی که حرام دی خو ورځي پې ها. نو چا یې معنی کړې
لا تماسک له. دا سوچ فکر نه کوي که څه ګناه راشي هر رنګه فاحش راشي څه چې راشي نو ځان ته نشي منع کولی نه ته منع کېږي. دا سړی په دین کې کمزوری دی که نه حلال او حرام او دی ته نه ګوري خو ورځي پې. ها الذین دا هغه خلق دی که نه نښی ښي چې هم فیکم تبع دا هغه خلق دی چې د یو مالدار په حجره کې ناست دی بل مالدار په حجره کې بل او چې څه کوي بس وی خان ښه وي او دی ته نه ګوري چې دی مطلب دا دی حلال خوري که حرام خوري. ها چمچګیری کوي بس کله یو ځای کله بل ځای ظالمانو سره روانو خلکو سره ګرځي را ګرځي بس یو ټوپک ګرځوه یار څه چی. ښه نو دا خلک چې دي نو لومبی پکې دغه که چې دا څه دی دوزخي دی دوزخیانو ملګری دی. ها چې کوم خلک د دین خیال نه ساتي او عقل پکې نه بالکل د دین پروا پکې نه بس هغه خلکو سره ناس پاسي. ها لا یبغون اهلا ولا مالا نه دا کوشش کوي چې نکاح وکم. ها مړه بس وی تازه پای چې په بازار کې میلاویږي کور کې سلام یې خساته دا مطلب دی. د دې حدیث په حاشیه کې او په تشریح کې چې علما او سړي کړي دغه مطلب دی. ها او ولا مالنا حرام مال خو بس ور دی سره په حلالو کې حساب کتاب دی حرامو کې غوسی ته بیا دوزخ دی. دا کوشش نه کوي چې ځان له سنوکری شروع کی یا څه کاروبار شروع کی بل څه مطلب مزدوری کوي څه کوي دا شیزونه نه کوي. ها او د نکاح د کولو د اولاد د پیدا کولو کوشش نه کوي نو اصل کې کداغه سره ډېر غټ کټ دی. ها او پوګتو په ګرځي خدا کمزور دی دا سره اصل کمزوري خلق دغه دی. ها نو دا دوزخی دی. والخائن الذي لا يخفى له نو ګور نن سبا دا مشن روان دی. تیر کال چې کوم دی خزو پروګرام کړو دا عورت مارچ ته وی آزادی مارچ پته نشه چې رسنه آزادی غواړي کنه دغه تفصیل دی نه کوي نو پاغه کې سړو دا ویلیو کنه چې نکاح ته ضرورت نشته او نکاح کار خراب کړي او نکاح دا چل کړي او نکاح دا چل کړي. ها په دې کې خزم شامل دي چې دغه کارونه پکې. ها پوه نو خیال پکار دی ګوره څه خیال وکوي ګوره. ها بالکل دی باندې ما سو پیره تقریر کړی چې مسلمان ور ټیم بیداری امام شعبی رحمت الله علیه ته چاوي چې سو یو ځای کې جمع دي او سجده لګولې نو موږ سره شامل دل پکار دی ودار مسلمان شان نه دی چې یو ځای کې خلک په سجده پراته دي او بغیر سوچې سمجې سره دی ور پریوزي چې دا دی مسکی یا د سټې مسکی او صد پاره سجده لګولې او صد پاره نه د لګولې د خلکو عقیده څنګه ده. حدیث شریف کې راځي چې بدعتي انسان نه خدای پاک موس قبل نه حج نه روزه نه زکات نه نفل نه جهاد نو چې دا مخه ته څوک ولر دی شاته پسې څوک دي نو چرته به مسلمان دی بس نه دی به عقل نه ګوري. ها کې به عقلی او عقل دی ته وي چې هغه تپینی کی پیژنې او نیکه نه بچ کېږي کتا کې بیا مطلب د دنیوي تعلیمي او کني د سره. ها هو ته صحیح عقلمند چې سونه زیات ګناونو نه بچ کېږي او نیکو طرف ترازي. مسلمان چته سني دی غافل بني دی هر ټیم بیداری حتی چې سجده سمره لوي شي دی او دا چې زما چرندام او شتک نشتا بغیر چرندام دی غوله نو سخته ګناه کبیره ده او که پروا نه کوي استخفافا نو سړی په دې سجده سکیږي کافر کیږي به ګوره. ها نو دا خلق رو پیدا کیږي. ها دا سکیږي اوسه پیدا کیږي چې کوشش کوي چې بس ز څنګه ما بس کم ځای کې می مطلب دا د فاحش پورا کېده دا کوشش نه کوم چې نکاح کوم د ګناونو نه بچم یا حلال رزق وګټم دا کوشش نه کوي د ځان په شان نور خلک هم پیدا کم. ها دا دوی چې دا پروګرامونه کوي خدا ما ته دعوت را کوي کنه او که پټ سوکی نه چې پکې را بیدار شي او جمع جوړه کی. ها نو دا خلق سدي دا دوزخیان دي. ها والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه یو هغه خیانتګرو چې د هغه طمع او خیانت ښکاري ير چاته. ها وان دق کلک غون تمالي پای کې هم کوشش کوي چې صفه کیو کی خیانت پکیو کی. ها او ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك بل هغه سړی دی چې سبا او بیګا نه ګوري بلکې هر ټیم ابا تاسو دوکه درکې. ها استاد اهل په باره کې استاد مال په باره کې یعنی د اهل په سبب بتا دو که کوي او د مال په سبب بس کوي په ظاهر کې با ډېر تا ته نږدې کېږي او پاکیزګي او پاکدامني وښکاره کوي په میاس کې بستا عزت ته صحیح غلی
نو چا کې چې دا دتی او ستا مال ته بغلی نو دا کس وي دوزخي دی. دا څه دی؟ دوزخي دی. ها او وذكر البخل والكذب والشنزير والفحاش یا والشنزير والفحاش دوانه قسم عبارت راغله. که ذکر ضمیر پیغمبر علیہ السلام تراجی شنو پیغمبر علیہ السلام وی بخل او مطلب دار یعنی بخیل چې دا دوزخی دی. ها او کاذب دروغجن دا څه دی؟ دوزخی دی. دیم پکې ذکر کو. او یا ضمیر صحابی تراجی نه صحابی چې کم دی د عیاض ابن حمار د چې کم دی نو دا مو سره پکې ذکر کړه. ها والشنزیر بدخوی انسان څه شي دا لفظ مولا داسې راوړی چې ناشنا بدخوی انسان وی دا دوزخی دی. ها چې هر سړی د دنه کوشش کوي چې لري شي دی. ها ډیر مونږ داسې په دې ژوندۍ کې ولید چې هغه رسو توبه وباسلی خو هغه شهرت په دې خبره مونږ دی دا کس بس کورځې نه سب لانجره ته جوړي. ها او خرابې دي نو بیا به بار ولاړی سار یو کس ولاړو ببر ساری ودغه نو نه خو مطلب داري دونه مالداري دل پکار دي نه خیالات دونه چتول پکار دي چې بیا یو نیک انساني او خیړه غواړي تا کر رښتې له نشي درتلې وي چې دا خو مالدار دي او بیا د خیالات دونه اوچتي زمونږ سره نه خیا مونږ سره نه خیخه. نو د معاشري مطابق د غوی په شان رسم او رواج تپوس پختنه وغیرہ دا لرل پکار دي. هڅه زندگی روانه کني رستو بتا ته ستا بچو ته دا بیا ډېر لوی مصیبت ګوري. ها او والفحاش بدګو انسان بس چې کلم څه خبره کوي نو سو ګل غپاړي بخوري. ها او غړي وړي خبري وکړي. نو په دې حدیث شریف کې درې کسان څه ذکر کړو؟ دوزخیان او پینځه پکې څه درې کسان جنتیان او پینځه دوزخیان ذکر کړو. دا مختصر سره یو حدیث وایم. وعن جابر بن سمره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. خپل اولاد له ادب ورکول دا وی د سوا غنم وربش یار سچي د دې د خیراتی ورکول نه بهتر دي. ادب نه دلته شرعي تعلیم مراد دي. خپل بچو ته شرعي تعلیم خودل دا دغه خیرات نسدي چې ته چاله خیراتی ورکه بهتر دي. ها ولې خیرات خو پیسات پیدا وکړه او د ادب بیا ټول مرسکي پیدا کوي. ها او هغه خو احتمالي شي دی او دا وی څه دی د ادب یقیني دی. اده کده پرې خو د ګناګاری کی نه موقع موقع ته سړی وګوري او ادب کې پرې دی په هر موقع نو تاسو کېږي ګناګاری کی بیا. ها نو خپل اولاد ته چې د ادب ورکو د دې لپاره چې دا مخکې کم درې کسان جنتیان ذکر شو چې دې پکې پیو کې خامخا راشي مطلب د خپل بچی ته سیاست هم خای چې قوسي وکشو طاقت پکې چې د حاکم شي او که عام انسان ته جوړ شو نو کم از کم چې په دې دوه کې راشي او څه جوړ شي جنتی جوړ شي. ها اور دنیا دا ضرورت نه دا به متخای اګه چې کوم جایز طریقې دا څو حدیث نورم دي خدا صرف د قیامت د علامې مختصر وایم. ها باب اشراط الساعه ان شاء الله چې بیا د قیامت د علامې به مسلسل وایو. بیا بدلتا یو شپک علامې حدیث کی ذکر کړي. ها الفصل الاول عن انس رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم. د قیامت علامون یو علامه دار چې علم بوچت شي نو چې کم حق علما دي ابا کم شي او یا با وفات بشي. ها او بل مطلب دار چې د اهل حق علما او با قدر او قیمت او عزت دا به کم شي لکه نن سبا چې کم شوي ټول نه مخ کې د اعتراض کو چې د عالم د سیاست سره څه کار دی. ها او مولا کی دوړ مسجد تک او دا عجیب عجیب خبر او دا خو کانیال ته ناست او دا داسې او داسې د علماء حق او مبارک داسې خبر او کړه نو بیا خو ناممکن اخکاری چې تاسو بیا ایمان نصیب شي ګوره. ها نو علم با او علما بس شي دا به چت شي دا به ختم شي. ها او ويكثر الجهل جهل بدیر شي دنیاوی تعلیم نه یادي د دین دا علم یادي چې دا به کمیږي دا بس کیږي نو چې دا کم شي نو جهل بس کیږي بیا بس واکیږي. ها په معمولی فرق په دې شونه باندې پويږي ته به پوي او هغه باندې پويږي. ها او شل پوری به پوي کې بیا باندې پويږي. دلته مونږه چاته وای چې لکه فداسي عقیده ولا خلق بس موز نه کیږي بیا مو د خپل عقیده او زما خپل عقیده څنګه خپل عقیده دا خو ستاو داغه زړه کې د عقیدت ته زر کور پسې موسکه یو سړی تا ته یو پیر کنزوري کې یا ستا پلار ته تور پسې بیا مونږه جمعه ته هم لاړ نشي بیا او که داغه سړی جمعه ته بیا نو په خوا لاړ شي
او دین فباره کې بس داسې وسیع النظر ها چې بس پارچا پسې. او پیغمبر علیه السلام ویلي چې مطلب دا دی د هر شي یو نقلی هغه مفهوم داسې دی او دې دین با دوا یا نقلی ها. نه ته په معمولی شیزونه کې د اصل او د نقل ته کوشش کوي 1 کیلو مطلب دا دی خټکی خپل ټول بینه او دین فباره کې دا سوچ نه کوي ته دام د دین خبره کې یو دغم کې یو دغم کې یو دغم کې. او حدیث شریف کې چې دا فرق راغلی د عقیدې په اعتبار سره نور خو منځونه او مطلب دا دی ګیره پټکی دا خو بټول تړي ها نو جهل به ډیر شي سبا شي جهل به ډیر شي ها. او ويكثر الزنا زنا به ډیر شي. نن سبا حالات ته وګورئ دا چې عورت مارچ کیږي او دا سونه دا صداوت ور کوي زنا د پاره ور کوي کنه ها. او ويكثر شرب الخمر شراب سکل به ډیر شي ها. او بلکې نن سبا مطلب ک نیک کار کوي دا غیر پر بلا کارونه کې جمعه ته رواني ورسو او که شراب خرڅه تعالی په خپل سره وړي داغه لیسنس بدل وروړي به خرڅه وخه. او ويقل الرجال سړی وا کم شي یا به سړی خو سړی توپ به پکې نه سو پکې نه بالکل به پکې سړی توپ نه به سړی توپ خبره کوي ها. او شکلونه عادتونه د خزونه به هم سیواسي شي پریوزي خزو کې حیا ډیره زیاته ده نو هغه کې لګ سبي حیاي راشي نه به سړی په نسبت کمای او سړی خو دا کولاو ګرځي او مطلب دا دی ارسه کوي نو کدی به حیا شو هغه بیا دا غي سنشته دی خدي نشته دی ګری. نو يقل الرجال ويكثر النساء خزي بس شي یو وجه بيدامي چې خلک به مطلب داري دغه نه تختی بیا ښه چرګینی نکاح کوخه نو بس بیا خو نور لانجه به پیدا کیږي او لوی نعمت چې د سړو ډیروالي د بس کیږي بیا کمیږي به او نور مختلف اسباب د دې کې دي شي. حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد حتی چې د یو مطلب دا دی یو سړی چې دی د 50 خزو په سر به یو نگرانی ها 50 په سوي دا مطلب نه دی چې یو سړی په نکاح کې به 50 خزي مطلب تروریان او مطلب دا دی هغه دادیګان او نیاګان او لوریان او خويند دا چې څومره رشتہ دار دي نو دا به سي نور بر دي سوک نه دی به سکی بیا پالنه او خصمانه او د عزت خیال به ساتي ها دا سه خبره شي. او په یو روایت کې راغلی چې يقل العلم ويظهر الجهل علم با کم شي څه کم شي د یو ځای کې لیکلي چې علم به اوچت شي کنه او بل روایت کې سره راغلی علم با کم شي د قیامت علامات نور پسې مختلف بیا را روان دي ها. ان شاء الله کوشش کوئ چې لګون تا ژوندۍ او په دې کې لسته منټه تاسو ورکړئ نو ایس تندر نه پریوزي ها. اوس موږ تاسو نه مشکلات تیارې سړې یریږي کنه چې دا بیماری پیدا نشي او دا نشي او کرونا وایرس راغلی او سو پلان او ډینګ او دا بلا خبري او د عزت مسله ده د پیسو مسله ده او بچی دی مطلب دا سکول ته تلی گاډي ونوي او دا چل او دا چل په زرګونه سونو مسلې دي خپل ذاتی او د بچو د خزي او د خاندان او د ملک او د ارسو او یو باچا دا سشتا چې هغه دا आवाज لګی چې راشه چې د مسلې حل کما په عام ماحول کې هرچا ته مسلې او باچا आवाज لګی 15 وخته چې تاسو سم مسلې زده لا خلکوم قرض وغیرہ چې سي تاسو حفاظت سے سغواړي او بیا هم دا خلک اباچا لنزي او بس خپل مسلې چيړي رسمره تبای خبره دا سیده کنه دا او که څوک لاړم شي ځان سره لوخي وسی نه کونه ته شاته نیولي ها او چې لګودريږي مړوي پلانې کار کول غواړي پلانې کول غواړي نه راو تختی پوښوي او د آداب خیال نه ساتي کلوخي کې تصور واچي نه دا غیم خیال نه ساتي سن چې پریو زیاده ستلو شي. زموږ دغه مثال دی څوک خود سره د خدای پاک در ته راضی نه 15 وخت باچا आवाज لکې په بانک کې کنه چې راشي حي علی الصلاه حي علی الفلاح الاول رازونه او کراشو مستم بالکل توجه نه لکه باچا درته څوکلاړ شي او ته چې واخل او د لوخې داسې نیولي ها دغه مثال دی. او څوک بس پتا دی ته د مونږ کې او تختی لکه په قطار کې چې ودرېږي مړ وي دا خو پلانې کار پاتې دی او پلانې او که څوک مونږ زوم کی نو باروزی بیا غیبت کی چغلی کی سکی او د مونږ په تقاضا باندې عمل نه کوي بس د مونږ غا برکات او ثواب شي په کمیدو باندې شروع شي نو پورا پیدا وتا نه کیږي. نو کوشش کوئ لږ وختي راځي زه پټیم باندې بیا خبره ختم چې تاسو څنګه وای غشان بیا کوو په بدري خبرې سړې زده کی ها او دا کشران ځان سره راولې د ډیرو خبرو عمر یو قسم پتا سو تیر دی تاسو دیوس پویوي نه او زمون خواله راضی نه چې مونږه پویګو دا کچ ماشومان چي دي که سبق ل راضی نه مونږ سره خدای غوډه ټیم نه خدای سبق او د موس ټیم اپای کی تیر شي نو ان شاء الله چې دا پدې کې بس تاسو په دنیا کې هم پیدا په څه کې هم پیدا په آخرت کې هم پیدا الله پاک عمل کولو توفیق راکړي.